بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ په هدایت النحو کتاب کې شروع کوو او دا کتاب چې دی نو په دې کې د علم نحو مسائل ذکر دي او په هر یو علم کې چې شروع کې نو د هغې نه مخکې د یو څو څیزونو زده کول دا ضروري دي. نمبر 1 تعریف د علم نحو دا زده کول ضروري دي او بیا موضوع د علم، بیا غرض او غایت او مقصد د علم، څلورم نمبر واضح د علم، پنځم تاریخ د علم، مقام او مرتبه د علم په شپږم نمبر کې او اووم نمبر کې د دې کتاب چې کوم مصنف دی نو د هغه تعارف. تعریف د علم دا ځکه ضروری وي چې اسې نه بنده د مجهول مطلق په طلب کې روان شي او موضوع دې دپاره چې دا علم د نورو علومو نه ممتاز شي او غرض دې دپاره چې د بې فایدې کار په طلب کې انسان مشغول نشي او تاریخ د علم دې دپاره چې د علم او فن کې کوم خلکو خپل ژوندونه خرج کړي دي هغې سره ورته د دې علم د اهمیت په ښه شان باندې دا پته ولګي او مقام او مرتبه د علم دې دپاره چې د علم زده کولو سره شوق زیات شي او د کتاب د مصنف تعارف دا دې دپاره ضروری دی چې د کتاب عظمت او د مصنف عظمت دا ورته معلوم شي او د کتاب عظمت چې نو دا د مصنف د عظمت په وجه باندې هر کله چې دته د مصنف عظمت معلوم شي نو د کتاب د عظمت نه به په خپله باندې خبر شي. پس دلته کې به مونږه تعریف او موضوع، غرض او غایت دا پرېږدو ځکه دا په خپله په کتاب کې مذکور دي. البته څلورم څیزه چې واضح د علم نحو دی نو د دې نه به مونږ شروع کو او تر د اوو پورې دا چې کوم څیزونه دي واضح د علم، تاریخ د علم، مقام او مرتبه د علم او د کتاب د مصنف تعارف دا به مونږ بیانو. نو واضح د علم نحو چې دی د یو قول مطابق حضرت علی رضی الله عنه دی، د بل قول مطابق حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی او د دریم قول مطابق حضرت ابو الاسود دؤلی رحمه الله. دا واضح د علم نحو دی، یعنی چا چې د دې علم نحو بنیاد خود دی نو هغه درې کسان دي د دریو اقوالو مطابق: حضرت علی رضی الله عنه، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او حضرت ابو الاسود دؤلی رحمه الله. دا تابعی دي. او تاریخ د علم نحو، د علم نحو د تاریخ باره کې یو قسم واقعا د مذکوره چې کم درې کسان دي نو د دې دریو په باره کې دا مروي ده او منقول ده نو د هغې په وجه باندې دا واضح د علم نحو په باره کې هم درې اقوال راغلي دي. یو قسم واقعا ده د دریو کسانو طرف ته منسوب ده په تاریخ کې. نو د واضح د علم نحو باره کې چې اقوال کم ترتیب سره دي په هغه ترتیب باندې دا واقعا نقل کولی شي او هغه داسې چې ابو الاسود دؤلی رحمه الله فرمایي وی زه د حضرت علی رضی الله عنه په خدمت کې حاضر شوم او هغې فکرمند ناستو نو ماته نه پوښتنه وکړه چې کوم یو څیز تاسو فکرمند کړی نو هغې په جواب کې وفرمایل چې د عربو او د عجمو د اختلاط په وجه باندې په عربي ژبه کې فساد او خرابي داخله شوه او ما څه اصول دا په ذهن کې راوستي دي که انسان په هغې باندې عمل وکړي نو د دغه فساد نه او د دغه خرابۍ نه به په عربي ژبه کې حفاظت نصیب شي. ابو الاسود رحمت الله علیه فرمایي چې زه 3 ورځې بعد حاضر شوم نو حضرت علی رضی الله عنه ما ته یو خط راکو، په هغې کې لیکلی شوي بسم الله الرحمن الرحیم الکلام كله ثلاثة اسم وفعل وحرف فالاسم ما انبأ عن المسمى والفعل ما انبأ عن الفاعل والحرف ما انبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل. بسم الله الرحمن الرحیم الکلام كله ثلاثة، کلام ټول چې دی دا په 3 قسمه دی: اسم، فعل، حرف. او اسم هغه دی چې خبر ورکوي عن المسمى د مسمى په باره کې، او فعل دا هغه دی چې انبأ عن الفاعل خبر ورکوي د فاعل په باره کې،
والحرف ما انبأ عن معنى او حرف هغه دی چې د داسې معنا خبر ورکوي لیس باسم ولا فعل چې هغه نه اسم وي او نه فعل وي. او بیا یې ما ته فرمایل چې په دې کې څه اضافه وکړه. نو ابوالاسود دؤلي رحمه الله فرمایي چې ما په دې کې د یو څو قواعد اضافه وکړه، د عطف او د صفت، د تعجب او د استفهام او باب د ان وغیره دا مې پکې شامل کړل، او یو مسوده مې تیار کړه، یو کتاب او رساله مې تیار کړه او چې پیش مې کړه. نو حضرت علی رضی الله عنه په هغې کې د لکن ذکر هغه ماته د هغې نشاندهي وکړه چې لکن دا په حروف مشبه بالفعل کې شمار کا، ځکه ما لکن دا په حروف مشبه بالفعل کې شمیر کړی نو. او وی فرمایل ما احسن هذا النحو الذي قد نحوت، دا چې تا د کوم سیز اراده کړې ده نو دا ډېر ښه کار دی، دا ډېر ښه قواعد جمع کړي دي. نو په دې بنیاد سره حضرت علی رضی الله عنه واضع د علم نحو جوړیږي. عمده واقعه یعنی عمدغسې قسم یو واقعه ده چې هغه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه باره کې منقول ده، چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې یو عربي دا فرمایش وکړو چې ما ته د قرآن پاک څه حصه د تلاوت کې. نو یو عجمي قاري صاحب ورته تلاوت شروع کو. په تلاوت کې د سورې توبې دا آیت ولوستو چې ان الله بریء من المشرکین ورسوله، چې دا یې ولوستو نو د ورسوله چې کوم لام دی په دې باندې ضمه ده، هغه عربي او عجمی قاری صاحب د دې لام دا ضمې په ځای باندې کسره ولوسته، بریء من المشرکین ورسوله داسې وي. نو هغې سره د دې آیت معنا فاسده شوه، او عربي چونکې عربو او د دې په معنا باندې پوهېدو، نو هغه وی ابرئ الله من رسوله، یعنی آیا الله پاک د خپل رسول نه بیزاره دی. د غلط لوستو په وجه معنا بدله شو. بیا وی ان کان الله برئ من رسوله فانا بریء منه، که الله د خپل رسول نه بیزاره نو زم ته بیزاره. نعوذ بالله من ذلک. حضرت عمر رضی الله عنه ته چې دا خبر ورسېده نو هغې سره ډېر فکر پیدا شو، او وی چې د عربي ژبې د اصولو د عدم تدوین په وجه، د عدم کتابت په وجه دا مسائل پیدا کیږي. په دې وجه ابوالاسود دؤلي رحمت الله علیه ته حکم وکړو چې یو څو اصول او قواعد ولیکه چې هغې سره عجم په عربي ژبه کې د غلطیانو نه محفوظ شي، او هغې بیا په صحیح طریقه باندې عربي ژبه دا لوستلی شي. د دې قول مطابق واضع د علم نحوی دا حضرت عمر رضی الله عنه شو چې هغې حکم ورکړو. او درېیمه واقعه داسې ده، حضرت ابوالاسود دؤلي رحمت الله علیه په خپله د چا نه واورېدل چې ویلی ان الله بریء من المشرکین ورسوله هغه ورسوله د لام په کسرې سره ووی. نو ابوالاسود دؤلي رحمت الله علیه ډېر خفه شو، او بے اختیار د خولې نه وختل چې هذا کفر، دا کفر دی، یعنی داسې عقیده ساتل او قصدن داسې ویل کفر دی. بیا یې حضرت علی رضی الله عنه ته دا واقعه بیان کړو، عرض یې وکړو نحوت ان اصنع میزان العربی، ما اراده کړې ده چې زه د عربو دپاره یو میزان جوړ کم، د قواعدو یو کتاب وله ولیکم. حضرت علی رضی الله عنه ورته فرمایل اقصد نحوه، دا اراده وکړه او داسې کار سرته ورسوه. په دې وجه باندې د دې علم نوم دا علم نحو کې ښودلی شو چې هغې ورته فرمایل اقصد نحوه، او دې ته علم الاعراب هم ویلی شي ځکه چې اعراب په دې سره معلومیږي. اوس چې دا کم واقعات بیان شو، که مونږ په دې کې غور و فکر وکړو نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته واضع د علم نحو په دې وجه ویل کېږي چې هغې امر کړو چې داسې کار وکړي، نو د امیر په حیثیت هغې ته واضع وویلی شو،
او ابو الاسود دؤلی رحمت الله علیه ته په دی وجه واضح ویل کیږي چې د علم نحو بنیادی قواعد دا اغي لیکلیو او حضرت علی رضی الله عنه په دغه قواعدو کې تصحیح فرمایلی و نو د تصحیح په وجه باندې اغي ته واضح ویل کیږي او دا واقعات چې کوم تاسو اوریدل نو دا د علم نحو د تدوین اول دور دی. دویم دور دا د ابو الاسود دؤلی رحمت الله علیه د زامنو دی چې اغي د دوینه علم نحو زده کړی و او همدغه شان ابو اسحاق عیسی ثقفی ابو عمر ابن علا رحمهم الله اغي هم دا علم حاصل کو. نظر ابن عاصم عبدالرحمن ابن هرمز الاعرج او یحیی ابن یعمر رحمهم الله دی د علم ته درجه په درجه باندې د دې ترویج وکړو، د دې ترقی ورکړو، د دې اشاعت وکړو. او دریم دور دا د ابو عمر بصری او د دې شاګردو ابو عبدالرحمن خلیل ابن احمد فراهیدی چې د دې سنه وفات 160 هجری دی او د دې شاګرد د امام ابو بشر عمر ابن عثمان سیبوی د دې سنه وفات 161 هجری دی. نو دی په دې کې تحقیق او مزید د مسائلو او امام سیبوی دی با په دیهاتو کې او کلی په کلی باندې ګرځیدل او د عربیانو چې کوم فصیح عربي و نو هغه به اوریدا او د اغینه به د عربي جبه قواعد د اخذ کول او کتاب اولیکو چې هغه په کتابو سیبوی په نوم باندې مشهور شو او د بعد کې راتلونکو خلقو د پاره امام سیبوی دا د امام حیثیت لري په علم نحو کې. او ابو عمر عیسی ابن عمر ثقفی دی په نحو کې 2 کتابونه لیکلي دي، یو الاکمال دی یو الجامع دی. بیا د دینه بعد نحویان دا په 2 ډلو کې تقسیم شو، یو د کوفی نحویان دي کوفیین وتوي او بل دا بصری نحویان دي بصریین وتوي. دی بیا انتهایی تفصیل سره په دقیق او باریکو مسائل او جزئیات د علم نحو کې کارو کو او مشاهیر علما چې هغه په دې علم نحو کې مهنت کړې دي او په دې کې کار کړی دی نو هغه دادی مبرد دی او اخفش ابو عثمان بکر ابن محمد ابن عثمان مازینی دی، زجاج محمد ابن سراج ابو علی فارسی عبدالقاهر جرجانی ابن هشام جار الله زمخشری امام ثعلب علامہ رضی علامہ ابن حاجب او د دې کتاب هدایت النحو مصنف ابو حیان رحمهم الله تعالی. پشپغم نمبر کې به مونږ بیانو مقام او مرتبه د علم نحو. نو علوم دا په 2 قسم باندې دي، یو مقصوده عالیه دي او یو غیر مقصوده غیر عالیه دي. نو علم نحو دا په غیر مقصوده علوم کې راځي ځکه چې دا د علوم عالیه یعنی د تفسیر حدیث او فقه د هغې دپاره اعلی ده. په خپله دا علم مقصود نه دی لیکن د مقصودی علومو دپاره دا د بنیاد او د موقوف علیه حیثیت لري. په دې وجه باندې صاحب د مفتاح فرمایي چې د علم نحو حاصلول دا فرض کفایه دي او د حضرت عمر رضی الله عنه قول دی چې تعلموا النحو کما تعلمون السنن والفرائض. علم نحو زده کوئ لکه چې تاسو سنن او فرائض څنګه زده کوئ دغسې. او علامہ ایوب سجستانی فرمائی تعلموا النحو فإنه جمال للوضيع وتركه هجنة للشريف. علم نحو زده کوئ ځکه چې دا د یو کم مرتبه انسان د پاره دا جمال دی حسن دی چې چا علم نحو زده کړي او په صحیح انداز کې خبره کوي او عربي عبارت صحیح وي نو که دا کمی مرتبه وي نو دا صحیح عبارت په وجه او د ښکلې خبرو په وجه باندې هغه ښکلی ښکاري. او که یو انسان شریف وي او د غټې مرتبې مالکي لیکن هغه د علم نحو د نه زده کولو په وجه باندې دا کلام عربي ټیک نه وي نو دا د هغه دپاره د عیب ذریعه ده. امام کسائی فرمائی انما النحو قیاس یتبع وبه کل علم ينتفع. علم نحو
دا یو قاعده ده، دا یو قانون دی چې د دې اتباع پکار ده، دا قابل اتباع قانون دی. وبه کل علم ينتفع، او د هر یو علم نه فایده د علم نحو په وجه حاصلولی شي. د دې علم د عظمت او ضرورت او اهمیت لپاره د علماء کرامو ډیر عجیبه او ډیر حیران کن اقوال دي، لکه النحو فی الکلام کالملح فی الطعام. علم نحو په کلام کې دا داسې حیثیت لري لکه په طعام کې چې مالګه څنګه خوند او ذائقه پیدا کوي. او بل قول النحو للعلوم كالضوء للنجوم. علم نحو د علوم د پاره داسې دی لکه څنګه چې د ستورو د پاره رڼا وي، کو په ستورو کې رڼا نه وي نو ستوري بیا ستوري نه پاتې کیږي. همدغه شان په علوم کې کو چرته نحو مفقود شي نو د علوم بیا هغه چمک او دمک ختمیږي. النحو فی الکلام كالضوء فی الظلام. نحو په کلام کې داسې ده لکه د تیارو د پاره رڼا، یعنی څنګه چې په تیاره کې یو شی واضح نی، دغسې د علم نحو نه بغیر چې څوک عبارت او کلام عربي وی نو د هغه مقصد نه واضح کیږي. او چې کله د علم نحو د قواعد مطابق کلام کوي او عربي عبارت وی نو د هغه مقصد داسې واضح کیږي لکه څنګه چې رڼا راشي او تیاره ختم شي او هر څه واضح شي. په اوم نمبر کې مونږه د کتاب د مصنف تعارف بیانو. نو د نوم دی محمد، کنیت ابو حیان دی او د پلار نوم یوسف دی، او پورا سلسله نسب داسې ده ابو حیان محمد ابن یوسف ابن علی ابن حیان اندلسی. او د دې ولادت د اندلس سپین کې په غرناطه ښار کې په د شوال په میاشت کې شوی دی په 654 هجری کې 654 هجری کې. ابتدائی عمر کې قرآن پاک حفظ کړو، علم قرات، تجوید او علم حدیث په دې علومو کې کامل مهارت او علامه سیوطی په نحو کې جمع الجوامع کې لیکلی دي. فرمایي چې دې کتاب کې چې کم څه دي نو دا ما د ابو حیان د تصانیف نه حاصل کړي دي. او کتاب سیبوی دا ابو حیان رحمه الله ته زبانی یادو، او د ابو حیان رحمه الله د زمانی عالم دی صلاح الدین صفوی. نو هغه د ابو حیان رحمه الله بارک فرمایي کان امیر المؤمنین فی النحو. ابو حیان دا په نحو کې امیر المؤمنینو. مصر ته، عراق ته، شام ته، حجاز ته، یمن ته د علم د پاره سفرونه کړو، او د دې په مزاج کې تیزی وا او تفاخر پکې او بخل پکې. او خپل استادانو سره به د نحوی په مسلو کې پوره اختلاف کو، او د دې لور و نظار هغه سره ډیره زیاته مینه و. او په 730 هجری کې چې کله هغه وفات شو نو د هغه په غم کې د یو کال پورې گوشه نشینو او چا سره باندې ملاویدو. د دې په استادانو کې ابو محمد عبدالحق رحمه الله دی چې د دین تجوید زده کړو، او ابو جعفر غرناطی او حافظ ابو علی حسین ابن عبدالعزیز د دین علم قرات زده کړو، او د عبدالحلیم د قول مطابق د ابو حیان په علم حدیث کې 450 استادانو، او علم فقه د علم الدین عراقی نه حاصله کړی و. علم منطق او علم کلام د ابو جعفر ابن زبیر نه، او علم نحو د ابو الحسن ابو جعفر ابن زبیر نه، او د ابو جعفر لیلا او ابن صائغ نه حاصل کړی و. او د دې په شاګردانو کې مشهور شاګردان دا ابن عقیل او ابن هشام دی چې دا دواړه په خپل خپل ځای باندې جبال علم دي، د علم غرونه دي. او د دې تصانیف دا 65 دي، 65 کتابونه دا په عربي او فارسی ژبه کې لیکلي دي. په هغې کې مشهور کتاب البحر المحیط چې دا د قرآن پاک مفصل تفسیر دی، او شرح تسهیل او منهج السالک شرح الفیه ابن مالک او دا هدایت النحو د دې تصنیف دی. د دې په تاریخ وفات کې اختلاف دی، د یو قول مطابق په 743 هجری کې او د بل قول مطابق په 745 هجری کې دی وفات شوی دی.